السلام علیکم. خواجه آصف یو ټویټ کړو چې هغه ټویټ په ټوله دنیا کې ډیر زیات وایرل شو او وایرل شو هم په دې وجه باندې چې خواجه آصف په دغه ټویټ کې د اسرائیل حقیقت بیان کړو. د اسرائیل حواله سره ډیر سپین خبرې کړې ونه د هغه په وجه باندې هغه ټویټ ډیر زیات وایرل شو. عموما د مسلم لیگ نون دا ګلوي چې د عمران خان د سوشل میډیا پاور سیوا ده، خو چې کله خواجه آصف په خپل ټویټ کې حقیقت بیان کو نو هغه ټویټ په لږ سات کې 24 लाख کسانو وکړو او 24 लाख کسانو کتلو سره دغه ټویټ په لکونو خلکو په زرګونو خلکو ریټویټ او شیر هم کو، ځکه چې په دغه ټویټ کې حقیقت بیانو. خود افسوس خبره ده چې دغه ټویټ لږ سات پس بیا خواجه آصف ډیلیټ هم کو، لکه د اسرائیل خلاف ټویټ کدرې نشي کولای. هغه ټویټ بیا د خواجه آصف د اکاونټ نه ډیلیټ کړل شو. اوس په هغه ټویټ کې څه خبرې شوې دي اگر سره په دې ویډیو کې ډیټیل سره ډیسکس کوم، خو هغه نه پس تاسو کمنټ لازمي کوئ چې آیا دا حکومت دغه د امریکا خلاف یا د اسرائیل خلاف دومره سپینې خبرې کول شي په راتلونکي وخت کې کنه مال خو نه لګي. او نه تاسو تر اوسه شهباز شریف یا مریم نواز یا نواز شریف کتلی وي چې د هغې حوالې سره صدا سي ټویټ کړی وي او خواجه آصف چې کم ټویټ کړی دی نو په هغې هم مطلب غټ خلکو خواجه آصف هم راټلی دی چې لکه تا ځان نه څه ټرم جوړ کړی چې ته داسې قسم ټویټونه کوې، ته پکې لا څه شی چې ته داسې قسم ټویټونه کوې. ښه خواجه آصف په ټویټ کې ویلي وو چې اسرائیل یو شیطانی ریاست دی او یو انساني دشمن ریاست دی. ډیر ډیټیل سره به خبرې کوم، پکړې ډیر ستغه خبرې کړې وي او چونکه کې دې شي په دې ویډیو کې کوم د مونږ په ویډیو باندې هم ریپورت شي نو په دې وجه باندې زه ډیر سپین داغه ټویټ نه ویم. وای اوس په اسلام آباد کې د امن خبرې روانې دي، په اسلام آباد کې د روغې خبرې روانې دي، خو اسرائیل لومبه وای په لبنان کې به ګناه مسلمانان قتل کړل، بیا په غزه کې، بیا په ایران کې، او روز دوباره په لبنان کې اسرائیل لګیا د خپل جارحیت خي. دینه علاوه نور هم خواجه آصف د دین هم نور سخت خبرې د اسرائیل حواله سره کړې وي چې دغه ټویټ خلکو کتنو یو قسم لا خبرې کړې دي، حقیقت بیان کړي دي. او دغه ټویټ چې کوم انسان حقیقت بیانوي هغه د خلکو خوښ وي دغه خبره شیر کوي هم نو دغه خ ټویټ په وجه باندې د خواجه آصف ټویټ په لږ وخت کې ډیر زیات وایرل شو. لکه دومره ټویټ د عمران خان هم دومره زر نه وایرل کیږي څومره چې دی وایرل شو ځکه حقیقت پکې بیان کړو. عموما د پاکستان عوام حقیقت خوښي، نو چې پاکستان عوام کتلی چې حقیقت خبره ده نو شیر کړي دا نه دي کتلی چې د عمران خان کړي که خواجه آصف کړي که نواز شریف کړي، هی بیا کس نه ګوري، خو چې خبره حقیقتي نو عوام خوښي. نو په دې وجه باندې دغه ټویټ ته ډیر غټ سپورټ ملو شو. په لږ وخت کې 24 लाख کسان وکړو، شیر شو، ریټویټ شو، خو بیا هغه ټویټ ډیلیټ کړل شو چې په هغې باندې بیا مختلف چې کوم صحافیان دي هغه په هم خپل بیانات جاری کړي چې خواجه آصف د ځان نه ډیر دبنګ سړی جوړ کړو او دغه حقیقت چې ټویټونه ته واپس ډیلیټ کړل. نو خیر د دې حواله سره اوس د تاسو سره د خپل قیمتي رائے سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.